أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله بدي آيات كريمة کې الہ العالمین د هجرت فائدې بیانیا او فضیلت د هجرت بیانیا ومن هرغ څوک یهاجر چې هجرت وکړو فی سبیل الله په لار د الله کې یجد نو مند وکړي دا مهاجر فی الارض پزمکه کې مراغمن زیون د آرامه کثیرا ډیر وسعتن فراخه د مال لرا مهاجر به مند کی وسعتن فراخه د مال لرا عیشه ومن هرغ څوک یخرج چې د اوتو من بیته د کور خپلنا مهاجرا پهلکون د کی چې هجرت کوونکی او الى الله الله تبارک وتعالى لرا ورسوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا ثم با يدركه لاندې کړه دی مهاجر لرا الموت مرګ فقط پتا کی سره وقع واقع شو اجره اجر د دار الله په الله باندې وکان الله دی الله تبارک وتعالى غفورا بخون کې رحیم رحم کون کې وإذا ضربتم منا سافرتم کله چې تاسو سفر کوئ کله جهاد سفر وي او که غیر د جهاد نه نزول د غزوه د بني غطفان کې شوه اول اجازه د قصر منځ ملاو شوه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ماسپخین منځ وکړو د مازیګر ټیم لا راغلی نه په دې کې کافرانو یو میټینګ وکړو وی ډېر ښکلی موقع وه وی چې سجدې ته تللی وې د مانځه په ټیم کې موږ په دې باندې حمله کړې وې نو مازیګر نه مخکې آیات نازل شو د قصر منځ او د صلات خوف وإذا ضربتم سافرتم کله چې تاسو سفر کوئ که د جهاد سفر او که غیر د جهاد نه فی الارض پزمکه کې فلیس پس نشته دی علیکم په تاسو باندې جناح من حرج و اثم ګناه نشته څه حرج نشته په دې خبره کې ان تقصروا دا چې کموالي وکړئ تاسو من الصلاة د منځنه د ماسپښین مونځ او د مازدیګر او د ماسخوتن نه ان خفتم کچرې ریږئ تاسو ان یفتنکم من ان یقتلکم دا چې قتل کی تاسو لرا الذین کسان کفروا چې کفر کړی دی عمر فاروق صاحب نه چا تپوس وکړو چې اوس خو خوف نشته ولې قصر کوي ورته ویل چې ما ته خو ډېر پوه انسان ښکارې دی ایا ایله بیله داسې سوال دی وکړو تا ته پته نشته چې الله تبارک وتعالی د طرف نه دا یو میلمستیا ده د مسافرو دپاره نو ان یفتنکم من ان یقتلکم دا چې قتل کی تاسو را الذین کسان کفروا چې کفر کړی دی ان الکافرین یقینا دا کافران چې دي کانو دی لکم تاسو د پر عدوون دشمنان مبین اخکارا چل ول ګوري په تاسو باندې به حمله کوي و اذا ورکل کنت چیت پدې کې حاضر یعنی وانتم تخافون یریږئ تاسو د دشمن نه فیهم پدې کې یعنی حاضر فاقمت پست قائم لهم دی لرا الصلاة منظر صلاة خوف فلتقم باید دی چه ودریگی طائفتون یو ڈنا منهم ددینا معاکا تاثر پا منزکی وليأخذوا وادخلی باید دی چه وادخلی اسلحتهما دا بلا ڈلا اسلحی اخبری دشمن تا دی ودریگی فاذا سجدو کل چه دی سجدو کی یعنی رکعو رکعتا واحدا رکاتو کو یو رکاتا فلیکونو پس باید دی چه شی یعنی ودی گرزیگی دا یو رکات والا من ورائکم رست دا شاگان استاسو یعنی دشمن مقابلی تا دلار شی ولتأتی اورادشی طائفت بلدنا منکم استاسونا اخرى غبلا چې دشمن مقابله ته ولاړه ده لم يصلوا چې منځ نه دی کړی یعنی اول رکعت نه دی کړی فليصلوا باید دی چې منځ کې معاکه تاسو رکعت الثانیه دا د عقل خلاف دی دا بزی بل برازي خدا منځ د تعرض په ټیم کې دی نو هغه ټیم کې هم چې د جمع منځ نه پرېږدي څومره سخت وخت دی نو دنه دو خبرې معلومه شي یو دا چې د جمع منځ ډېر ضروری دی دویم دا د مجاهدینو دپاره یو ښکلی تربیت دی وليأخذوا باید دی چې واخلي حذرهم علی د ساتنې خپلې چې پیرې دی مرچیرې دا د کلک ونیسي واسلحتهم اسلحې خپلې ود الذین محبوبه غنی الذين کسان کفروا چې کفر کړي دي څه شی محبوبه غنی لو تغفلون دا چې غافل شي تاسو یعنی غفلتکم غفلت تاسو محبوبه غنی عن اسلحتکم دا اسلحه تاسو نه چې تاسو غافل شي و امتعاتکم او سامان تاسو نه فیمیلون پس حمله وکړي دا کافران علیکم په تاسو باندې میلة واحده منا حمله واحده حمله یو په مانځ کې رب کریم فرمای
ولا جناح نشتري گناہ علیکم پتا سبانی ان کانا کچری وی بکم پتا سبانی ازن سا تکلیف من مطرن د باراننا یا سخت یخنی و دی کلشن کوب تا دی لاس نشوڑلے او کنتم یا وی تاسو مرضا مریضان یا زخمیان وی تاسو نشته دی گناه تدعو دا چه که دی تاسو اسلحتکم وسلی خپلی وخذو نیسی تاسو حضرکم مانا مرچی خپلی پیر خپلا تیار ساتی زانا دشمن مقابله کی ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی عدد تیار کرده للکافرین دا پارا دا کافران و عذاب مهین من ذو احانت سخت عذاب اسپکون کی عذاب فإذا قضيتم منا فإذا فرغتم كلت فارغ شويتاسو الصلاة دمانزنا دا صلاة خوفنا فاذكروا الله پس یادوی الله لرا یعنی صلوا لله مزکوی دا الله تبارک و تعالی دا پارا قیاما پولاړه باندې فی حال الصحه په حالت صحت کې پولاړه منځ کوي وقعودا او پناز ناس باندې مزکوی فی حال المرض په حال د مرض کې وعلى جنوبكم او پاړه خونس تاسو باندې فیضت ماننتم کله چې مطمئن شئ تاسو حسن بصری امام مجاهد او قتاده سے وای چې کورونه تراغلی تاسو فاقیموا الصلاة پس قائم کئ منزل را ان الصلاة یقینا د منسل كانت من صارت ګرځیدل دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې کتابا معنا مفروضا فرض کړي شوی موقوتا په وقت یا معلوما وقته معلوم دی وقت دی فذكروا الله انا مراد ابن مسعود سے وی مراد دینا منځ کې چې کوم اذکار دی هغه تینا مراد دی دارنګ عبد الله ابن عباس نو بعض مفسرین نور وی چې مراد تینا تسبیحات دی مجاهدین دی ذاکرین هم شي ذکر دی هم کوي ولا تهنوا مسستیږي تاسو یا لا تضعفوا مزیفان کیږي په ابتغاء القوم په طلب د قوم د کافر کې یعنی جنگ د دې سره پدې کې ان تکونو کچری تاسو تعلمون من تتوجعون من الجراح دردمن کیږي تاسو په زخمونو سره فانهم پس یقینا دا کافران چې یعلمون دي هم دردمن کیږي کما تعلمون لك څنګه چې تاسو دردمن کیږي خو البته فرق شته وترجون تاسو چې امیدونه ساتي من الله د الله نه د جنت او د شهادت او د دیدار د الله تبارک وتعالى ما هغه امیدونه لا يرجون چې نساتي دا کافران وکانه الله دی الله تبارک وتعالى عليما حکیما خوند حکمت ته ان یقینا انزلنا نازل کړي لیک تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الكتاب قران کریم نزول د په حق د منافق طعما ابن ابیرق دا غي بارک نازل شوی دی چې زغره پټکړه په وړو بوجه کې خود شپه وا د وړو بوجه سوریا وا نو داسې قطار لاړې دا وړو پرې وته نخه جوړه شو دا زغره یو يهودي د ورکوي دا امانت ځان سره کېده نو دا زغره مالک چې پاسې دو ګوري چې زغره نشته چې بهر وته د وړو کرخه ده د دې کرخې مطابق لاړو د يهودي کور ته بهر راوستو تا زغره پټ کړې ده نو هغه ورته ویل چې طعما ما ته امانت کې خېده نه هغه انکار وکړو طعمات نه انکار وکړو ما نه دی خې چې شپه شو قومیانو مشوره وکړه چې موږ به د دروغو گواهی وکړو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته چې رد نه د پټ کړي نو دې د دروغو گواهان پیش کړ نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د يهودي د لاس کټ کولو قصد وکړو آیت نازل شو ان یقینا مونږه انزلنا نازل کړي لیک تا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الكتاب کتاب بالحق په حق سره یعنی پدې کې بیان د حق او باطل نه لتحکم دې د پاره چې ته فیصله وکړي بین الناس په منځ د خلکو کې بما پاغسه اراک الله چې خودنه کړي تا الله تبارک وتعالى ولا تکن مکیګت للخائنین د پاره د خیانتګرو یعنی غلول رج طعما ده خصیمه جګړه مار یا معینا امدادی یا مدافعا دفاع کون کې انه د دینه واستغفر الله بخنه ورد الله تبارک وتعالى د دې خبرې چې تاقص کړو د يهودي د لاس پرې کولو ان الله یقینا الله تبارک وتعالى کان دی غفورا بخون کې رحیم رحم کون کې ولا تجادل جګړه مکوا لا تخاصم جګړه مکوي په بار دا کسانو عن الذين په بار دا کسانو یختانون چې دی خیانت کړي په غلا باندې انفسهم په نفسونو خپل باندې ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لا يحب محبت نکیا من دا چا سره کان چې خوانا زیات خیانت ګر یعنی غلا کون کې اسیمن منا زیات فاجر گناهګار یستخفون منا
پټوي دي خیانت خپل لرا یعنی یستترون پټوي دي خیانت خپل لرا او یستحیون حیا کوي دي من الناس د خلقنا عجیب خبره ده ولا یستحیون دي حیا نه کوي ولا یستخفون او دي لا یستترون نه پټي دي او ولا یستحیون حیا نه کوي دي من الله د الله نه عجیب خبره ده چې الہ العالمین په عالم دی او غینه حیا نه کوي د خلقنا حیا کوي او پټي وهو دا الله تبارک وتعالى معهم دي سره د الہ العالمین دي سره اذ په وخت کې یبیتون چې د شپې مجلسونه جوړول دي هغه پټ مجلسونه د طعما او قوم د چې د دروغ گواهی بوکو ما هغه لا يرضى به الله چې راضي نه دی پاغي باندې الله من القول د قولنا والتبيت ستویل کی تدبیر الفعل ليلا جوړول یو کار د شپې وكان الله دي الله تبارك وتعالى بما باغس يعملون چې دي کوي محيط احاطه کوونکې ګرونکې من حيث العلم ها انتم خبردار انتم یی تاسو هغه ډله د طعما ډلې ته اشاره د قوم د طعما ته هؤلاء یا هؤلاء ای ډلې جادلتم من خاصمتم چې جګړه کړې تاسو عنهم د خیانتګر نه چې طعما دي عن طعما فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې فمن پس سوق دی هغه ذات سوق دی هغه کس یجادل الله چې جګړې وکړي د الله تبارک وتعالى سره دومره نر سوق شته نه نشته عنهم د دې خیانتګر نه یعنې ان طعما د طعما د اړخ نه یوم القیامت په ورځ د قیامت کې داسې سوق نر شته چې د دې د اړخ نه بیا جګړه وکړي امن یکونو او کنه یا سوق یکونو شی علیهم په دې باندې وکیله کارساز نگهبان حفاظت کوونکی شته سوق شته نه نشته ومن هرغه سوق یعمل چې وکړي سوءا بدې لرا یعنی غلا او یظلم یا ظلم یکړو نفسه په نفس ولبانې ثم بیا یستغفر الله بخنه وغواړي د الله تبارک وتعالی نه یجد الله مندبک الله تبارک وتعالی غفورا بخون کې رحیم رحم کوونکی ومن هرغه څوک یکسب چې وکړو اسمن ګناه لرا لکه قسم یعنی طعما چې قسم خوړل په باطل باندې ما سرقته انما سرقه اليهودي ما دا نه د غلا کړي د اصغرا د يهودي غلا کړي و نو رب کریم فرمای فانما یقینا خبر دا یکسبه د کسب کړي علی نفسه په نفس باندې یعنی یضر به على نفسه ضرر رسول دې په دې باندې نفس پر لرا وکانه الله دې الله تبارک وتعالى علیم په غلاګر باندې حکیمه خوند حکمت دې ومن هرغه سوق یکسب چې دا وکړه خطیه خطا لرا غلا شو او اسمن یا بل ګناه وکړه ثم بیا يرمي ولید پاغي باندې به پاغي باندې بری سړی پاک سړی باندې دا ته بیا د غلا لکه يهودي باندې چې وته پلا دي طعما فقط پتا کې سره احتمال بار کړه د پزان خپل باندې بهتانا یعنی عقوبت بهتان عذاب د بهتان د بهت نه د بهت ویل کی حیرانتیا ده و اسمنو ذنبن گناه مبین خکارا عذاب د گناه خکارا ولولا فضل الله وس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې بتا باندې زمون احسان دی چې وحی راځي ولولا فضل الله کچر نو احسان الله تبارک وتعالى علیک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالنبوة پنبوت سرا ورحمته رحمت الله تبارک وتعالى پلیګلو د وحی سرا لهمت خامخه قص کړو پټ طائفه یو ډلې منهم د دینا طما قوم د ان يضلوك ان يخطئوك دا چې خطا کی تعالی فی الحكم په حکم کې وما يضلون ان خطا کی دي تعالی یعنی نه گمراه کوي الا مگر انفسهم نفسون خپلولا زکه چې سزا د دین نفسونو د پاره ده وما يضرونك زر نشر سول تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من شيء دسشینا وانزل الله نازل کړي الله تبارک وتعالى علیک پتابان الکتاب کتاب قران کریم والحکمت او شریعت وعلمک خودنه کړي تعالی ما دا وسلم تکون چې نوې ته تعالی پوي دي یعنی مخکې د نزول نه ته نه پوي دي ابن عباس مراد نه تمام شریعت ته چې تا ته خودنه وکړه الله تبارک وتعالى ټول شریعت په وحی سره وكان فضل الله دې فضل د الله تبارک وتعالى عليك پتا باندې عظیم لوی بالنبوت په نبوت سره اوس
رد کوي په پټو مشورو باندې پټ مجلسونو باندې اطعمه د قوم دغه چې جوړ کړي د شپې نو الله تبارک وتعالى رد کوي په هغې باندې لا خیر نشته د خیر فی کثیر په ډېرو کې من نجواهم پټ مجلسونو د دې یعنی په پټو مشورو د دې کې الا پمانا د لكن الخير موجود لیکن خیر موجود دی فی نجوا من په مشوره د من دغه چا کې امر کوي بصدقه په صدقې سره او معروف یا په بل نیک کار باندې څوک مشوره کوي په پټ مشوره کوي په نیک کار باندې نو ګناه نشته او اصلاح یا په اصلاح بین الناس په منځ د خلکو کې دو درې ځان ته شو چې راځه دا دو کسان راندي چې جوړې کو مشوره وکړه نو په دې کې ګناه نشته ومن هغه څوک یفعل چې وکړو ذلک دا کار صدقه یا اصلاح بین الناس ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضامندۍ د الله فسوف فزر دې چې نؤتيه وربکم دغه انسان لره الله وي اجرا عظیما لوی